الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بمخ کی آیاتونو کی مومنانو ته احکام بیان شو چې د هغې پابندي وکړي. نو اوس په دې آیاتونو کې د بني اسرائیلو او د عیسایانو چې کله وعده ماته کړه او الله تعالی ورله کوم عذابونه ورکړه د هغې ذکر کوي. مقصد یې څه دی؟ مقصد یې دا دی چې د دې امت د نبي علیه السلام د امت که وعده ماته کړه نو دوی له به الله تعالی سزا ورکوي، څنګه چې بني اسرائیلو له ورکړله او څنګه چې عیسایانو له ورکړله. او د الله د احکام ماتول، د الله تعالی وعدې ماتول، د دې نه به مؤمنان ځان ساتي. فبما نقضهم ميثاقهم، پس په وجه د ماتولو د دیو وعدو خپلو لره لعناهم، مونږ لعنت وکړو په دیو باندې. امام قرطبي وایي د لعنت معنی دا ده چې مختلف عذابونه مو ورکړه دیو لره، او دویم لعنت دا دی چې مونږ په جزیه مقرر کړه، او دریم لعنت دا دی چې الله تعالی د خپل رحمت نه وشړله. وجعلنا قلوبهم قاسیه، او مونږ وګرځوله زړونه د دیو قاسیتن سخت. دا لعنت چې دی دا سزا ده حسي چې ښکاري، او وجعلنا قلوبهم قاسیه دا سزا ده چې ښکاري، نه عقلي سزا ده. زړونه مو د سخت کړه چې بیا به کې دا انذار اثر نه کوي، وعظ او نصیحت به کې اثر نه کوي چې د سړي زړه دې حد ته ورسي. او دا د الله تعالی سخته سزا ده چې څوک ګناه وکړي نو الله تعالی ورله زړه سخت، دا سخترینه سزا ده. مالک ابن دینار ویلي چې سړي په زړه کې بیا وعظ او نصیحت او قرآن دا اثر نه کوي. حدیث کې راځي ان القلوب تصدع كما تصدع الحديد يصدع الحديد، په زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې وسپنې ته لګي. قیل وما جلاؤها یا رسول الله، دا الله رسول د دې صفایي به څنګه وي؟ قال کثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن، چې سړی د مرګ تذکیره ډېره کوي، مرګ ورته یادي او تلاوت د قرآن کوي، نو زړه به صفا شي. یحرفون الکلمه، دا یې نتیجه ده. د سړي زړه سخت شي بیا څه کارونه کوي؟ بیا د خدای کلام بدلوي، غلطې معنی به کې کوي. بیا یحرفون الکلمه، دیو بدلوي احکام د الله تعالی، کلمې د الله تعالی عن مواضعه، د صحیح ځایونو نه غلطې معنی وله کوي. ونسو، او دیو یره کړه حظا یو لویه حصه مما د هغه نه ذکرو به چې نصیحت کړی شوی او دیو ته به په هغې باندې. هغه حصه سره چې په نبي علیه السلام باندې به یهودیان او عیسایان ایمان راوړي، دغه خبره یره کړه. ولا تزالو، تب همیشه تطلعو چې خبرېږي به علی خائنة منهم، په یو نقصان باندې، په یو ګناه باندې،
او بخیانت باندې منهم د جانب د دې يهوديانو خائنتن مراد ګناه ده او کذب دروغ دي او د مسلمانانو خلاف حملې دي خلق را پارول نو ولا تزالو همیشه به تتلو چې خبرېږي به علی خائنة منهم به یو خیانت او نقصان او ګناه منهم د دې یهودیانو الا قلیلا منهم مگر لک کسان منهم د دیونه وعده ما تنکړه لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه یا الا قلیلا منهم مگر لک کسان د دیونه الله تعالی باغوی باندې لعنت ونکړه فاعف عنهم معافک ولدیونه صور توایم بدلتی ماخلا وصفه او مخ واړو د ملامتیا د دینه نو معافی دا چې بدلتی وانخلا وصفه معافی دا چې ملامت کې یمنا ان الله بشک الله يحب المحسنين محبت کې احسان کوونکو سره د خیسه عمل کوونکو سره څوک د زیاته وږي ته معافی وږي بدلتی وانخلا انا مؤمن صفت او وصفه معنی دا چې ملامت کې یمنا او دریم صفت بیا دا چې احسان وسو کې سول ورم کې خېګړ وسو کې دا کار ومن الذين وبعض دا کسانو قالوا چې وای ان نصارى یقینا موږ عیسایان نصارى قرآن کې خدیو ته اهل کتاب او خدیو ځان له خپل معنی دا نوې خو دیو عیسی علیہ السلام ویلا من انصاری الى الله نو دی ویلا نحن انصار الله اخذنا اغسط ومنغ میثاقهم کلک وعده دیونا فنسو حظم رسدیو یرکړه یو لوی حصه مما د هغه ذکرو به چې بیان کړی شوی او دیو د به باغی سره چې په نبی علیہ السلام تاسو ایمان راوړی په آخر زمانه کې نو عذاب دا دی چې دیو کله وعده ماته کړه نو فاغرینا بینهم العداوه پس وچل ولمونگا راپور تکڑا مونگا ونخل ولمونگا بینهم بمیز دیو کی العداوت دشمنی والبغضاء او کینا دشمنی خکارده والبغضاء او کینا دزر پرد الى یوم القیامت دورز دا قیامت بود نو یهودیانو چې وعده ما تکړه الله تعالی ولدا سزا ورکړه چې خدای په لعنت او دویم سزا ولدا ورکړه چې زړونه سخت او عیسایانو چې وعده ما تکړه نو الله تعالی د دې په منځ کې دشمنی پیدا کړه او په دې باندې دا سوال لري چې عیسایانو په منځ کې خو دشمنی نشته نن سبا نو مولانا مفتی شفیع رحمه الله وی چې د دین مراد هغه عیسایان دي چې مذهبي عیسایان دي ډېر عیسایان په دې زمانه کې دهریان شوي نو کوم عیسائی چې عقیده د عیسایت ده دا هغوی په خپل منځ کې سخته دشمني ده دا اولنی جنګ عظیم او دویم جنګ عظیم دا د عیسایانو په منځ کې شوی دی او نن سبا درې فرقې دي کیتولیک او پروټستانت او چرچ اف انګلینډ د دې په منځ کې سخته دشمني ده نو مذهبي طور د دې دشمني ده سخته دشمني ده او سیاسي طور باندې یو ځای شوی نو څنګه چې د مسلمانانو بعضې خلک داسې چې د چا سیاست د دین نه جدا دی چې هغوی دغه شان چلونه کوي چې د یهودیانو سره او د دې سره دوستیانې کوي او د چا سیاست چې د دین سره یو ځای دی چې د هغې د بني اسرائیلو سره دښمني ده نو هغه عیسایي چې هغه اعتقادا عیسایي د هغوی به د یهودیانو سره خامخا دښمن او په خپل منځ کې هم د عقیدې دښمني ده سیاسي دښمني یې نه وسوف ينبئهم الله وزر دی چې الله به خبر ورکړي دیو ته بما کانوا یصنعون په هغه څه باندې چې دوی یې کوي دا زجر او توبیخ دی فبما نقضهم ميثاقهم بس بوجه د ماتولو د دې وعدو خپلو لره لعناهم موږ لعنت وکړو په دې یهودیانو باندې یعنی عذابونه ورکړو د مختلف جزیم په مقرر کړي رحمت هم لري کړه وجعلنا قلوبهم قاسيه او وګرځولهم غزلنا لري یهودیانو قاسیه سخت چې وعظ او نصیحت په اثر نه کوي
يحرفون الكلمات وبدلي كلمې د الله مواضعه د صحیح ځایونو د هغې نه د الله تعالی د کلام غلطې معنی کوي ونسوا او دوی ویره کړه حظا یوه حصه مما د هغه سبقنا د هغه وعظ او نصیحت نه ذکروا به چې دوی ته نصیحت کړی شوی و به په هغې باندې د نبي علیه السلام د ایمان خبره یې راکړه ولا تزال همیشه بیتا تطلع چې ته به خبرېږې علی خائنة منهم بخیانت او نقصان او ګناه منهم د جانب د دې یهودیانو نه الا قلیلا منهم مگر لږ کسان د دې بني اسرائیلو نه وعده ماته نه کړه یا الا قلیلا منهم مگر لږ کسان د دې بني اسرائیلو نه الله په هغوی باندې لعنت ونکړو فاعف عنهم بس معافي کول دیو نه بدله دې مه اخله واصفح او مخ واړوه د دیو د ملامتیانا ان الله بېشکه الله چې دی یحب المحسنین محبت کوي د احسان کوونکو سره د ښایسته عمل کوونکو سره ومن الذین او بعضې د هغه کسانو نه قالو چې وایي انا نسوارا موږ نسوارا یو یعنې د عیسی علیه السلام مدد مونږ کړی دی اخذنا مونږ اخیستي وه د هغې نه میثاقهم کلکه واده د دیو چې په نبي علیه السلام باندې به ایمان راوړئ فنسو بس دیو یره کړه حظا یوه حصه مما د هغه وعدې نه ذکرو به چې نصیحت کړی شوی و دیو ته به په هغې باندې د پیغمبر علیه السلام د ایمان خبره یې راکړه فاغرینا بینهم العداوة بس راپورته کړه مونږه وچلوله مونږه بینهم العداوة فمنځ دیو کې دشمني والبغضاء او کینه د زړه الى یوم القیامة تر د ورځې د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله زر دې چې خبر ورکړي دیو ته الله تعالی بما کانوا یصنعون هغه څه چې دوی کوي